دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو موږ سره ګورئ چې نن په هنګو ایچ ډي اي کې د هنګو خلکو د بنگش پرفیوم سره څومره مینه راکله او څومره زیاتې خوښ شلو. نو بس پاتې صرف ته تم راشه د بنگش پرفیوم واخله او بنگش برانډ سپورټ کا. السلام علیکم دوستانو، امید کوم تاسو بروغ جوړه او خیر خیریت سره وای. نن د 14 اگست ریز او خپل بنگش پرفیوم هم راو خستلو او رصد به مزان سره کو او سیده وته روان شو د هنګو ایچ ډي اي په طرف. مین بازار کې روانو دي موټر سایکل ولا باندې منظر پر تاسو کتل د څوره په مسکی کې روان دي. خدای ما کده موټر سایکل سلیپ شي او د وغورځيږي به چې قسمت خراب. نو څومره هم ملګری موټر سایکل چلای نو تاسو ټول ته ریکوست چې تاسو د آرام سره چلوئ او احتیاط سره. 15 منټ سفر نه بعد الحمدلله مو ایچ ډي اي گیټ مخمخ را ورسېدل. دلته رسیدو سره چې خلکو وکتلو چې اسد بی او فراز بی رغلی اغا هم بنگش پرفیوم سره. نو څومره هم ملګری په دلته باندې بتیریدو او خوشبو ته ودریدو وای چې تاسو سره کم پرفیوم دي او چې کله ورته مو د پرفیوم ولګول نو بیا به ډیر زیات خوښ شو وای چې ډیر زیات مزدار خوشبوئی ده. څومره هم ملګرو ته دلته مو پرفیوم ولګول او ټول ډیر زیات خوښ شو او ټول ډیر زیات خري ویو راکله. او مو سره میل د پر خپل پرفیوم دي او فیمیل د پر خپل پرفیوم شته دي. 20-25 منټ په دلته تیر کلو او اوس روان شو د پاسه ایچ ډي اي په طرف. ولری کې ته د 2 مینوال ملاو شي چې فراز به مو بلزمی په ولاګ کې راوالي. هر کس خپل ملګرو سره راوتل او چا پاکستان جنډې لګولي، چا د پی ټی آی لګولي، چا د جی آی لګولي او خپل شغل مستی کوله. او ټول ملګرو ته ریکوست چې داسې قسم څه حرکت ما کوي چې تاسو جنی عملی نقصان ملويږي. او چې کلم د ایچ ډي اي کې خلکو رش وکړ نو ډیر زیات حیران شمه ویلو چې ټول هنګو خلک دلته راغلي دي. او دلته رسیدو سره بنگش پرفیوم ماشاءالله دومره خسته خوشبو چې ټول خلک ځان ته اټریکټ کړي. او کافي زیاتو ملګرو دلته پرفیوم ولګول او ډیر زیات خوښ شلو. د خلکو رش ډیر زیات شو د وجه نه ما رصد به دي زنه روان شو مخته. او دلته رسیدو سره چې خلکو وکتلو بنگش پرفیوم نن سیده راغلو وای چې مونږ ته ولګوي. دا د بنگش پرفیوم سره د پښتنو مینه ده او د بنگش پرفیوم هم داسې خوشبو ده چې خلک ځان ته خپل رغواړي. نو که تاسو مو سره بنگش پرفیوم نه وی لګونه نو راشه افستا او بنگش پرفیوم ولګوي او راخوخ میشي غنه بعد واخله. او دلته کې ما سره خپل خوګ مرګره حامد بای او هغه کزن ملاو شوی چې فراز بای مو هم ولاګ کې راوله. ولې چې مخکې مو ډیر زیات ویډیوګانې سره جوړولې بس اوس ته مصروفیات د وجه نه مونږ یو بل سره ډیر کم ملوي. خدای څو خوګه ملګری دي چې دوی سره سٹارټ کې ډیر زیات قرباني کړې ده. دلته کې 100-150 نه زیات کسانو د زمونږ پرفیوم چک کړو او هر کس الحمدلله پرفیوم ډیر زیات خوښ شوی. فراز به مو لازمي دا پرچیز کوو. نو بس تاسو هم ما په کهنه بن یوزل واخله ان شاء الله دینه بعد به بل پرفیوم به تاسو نه یوز کوئ. او داسې خپل خوګای لکه هنګوي او به ورکه ایچ ډي اي وی او لاندې د هنګو پورا نظری وی او به د بنگش پرفیوم لګولې وی نو نور هم مزه زیات شي. دینه بعد مده شلماس پیروله خسته نظری کیپچر کړل چې ماشاءالله ډیر خسته لو کې راتللو. ټایم ډیر زیات لیټ شو او پسې مې ایچ ډي اي نه روان شو د هنګو په طرف. خو خلکو کې کمې نه راتللو نور هم زیاتېدلو او خپل خوګو ملګرو سره اختاو دلته کې شغل مستی کوله او خپل وخت انجوای کولو. الحمدلله زمونږ د هنګو خلکو زړونه ډیر زیات روغ دي، کاغه مشران دي، کاغه ځوانان دي. زه د اټولو بنگشو خاص کر د هنګوالو ډیر زیات شکر گزارم چې نن مو بنگش پرفیوم ته ډیر زیات مینه راکله. او که تاسو کې څوک هم بنگش پرفیوم اخستل غواړئ، کاغه پاکستان کې وي، کاغه دوبۍ کې وي، کاغه سعودي کې وي، کاغه قطر کې وي، نو تاسو ما سره انباکس کې هم رابطه کولای شئ او تاسو واتس اپ باندې هم ما نمبر باندې میسج کولای شئ. او تاسو چرته کې وي اغزي کې به تاسو ته بنگش پرفیوم ورسو.